الله وبركاته. ستاسو دینی مسائل او دغه حل سره د 14 برخه مونږ شریکو سوالات جوابات سره جوابات د پر مفتي صاحب راغلي دي علامه مولانا مفتي محمد طاهر سلمه الله تعالی چې کوم سوالات تاسو را لګري دغه تفصیلي جواب راکول لپاره موجود دي. مفتي صاحب دا یو ورور دی د دوبۍ نه د تاسو کې امر رو دوبۍ ته تاسو کې دی چې صدقه فطر څخه خاص وخت مقرر شته، یعنی داسې متعین وخت چې پاګه تور کول شي هغه تنشي ور کول یا څه لکه چې یو مرګري د ته ویلي چې تا سرسایه د وخت مخکې لګلې دا سرسایه نه کیږي، د دې شرعي حکم شته چې هغه وخت مقرر کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. صدقه الفطر یعنی سرسایه واجبېدو اصل وخت هغه د وړوکي اختر عید الفطر پر ورځ باندې د صبح صادق وخت ته معنا دا چې کله سحر هغه داخل شي او د پښمنی دغه وخت ختم شي، دغه وخت بیا سرسایه یعنی صدقه الفطر هغه واجبېږي او د اختر د مونځ نه مخکې ادا کول دغه ضروری دي. که د اختر د مونځ نه مخکې دی ور نه کړه نو بیا وروسته بیا ادا کې، لیکن وروسته ادا کولو سره چې کوم فضیلت او کوم ثواب نو هغه ته بیا نه ملاویږي. او غریبانان او فقرا او مساکین د هغوی خیال ساتلو د وجې نه د اختر نه مخکې رمضان المبارک کې ورکول د سرسایه دا هم صحیح دي، څنګه چې بعض صحابه کرام د هغوی دا معمولو د اختر نه مخکې به صدقه فطر هغه ورکو. امام بخاری صحیح بخاری کې د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ قول نقل کړی دی، وکانه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یعطیها الذین یقبلونها وکانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغوی به سرسایه هغه چاته ورکوله چې چا به قبلوله نو بس هغوی ته به ورکوله. هغوی او یعنی عام صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغوی به هم د اختر نه یو یا دوه ورځې مخکې سرسایه ورکوله. بهرحال زمونږ چې کوم د فقه کتابونه دي، دا فقه کتابونو کې د فقهای کرام د سرسایه په باره کې دوه قسمه اقوال دي. یو قول دا دی چې سرسایه رمضان المبارک میاشت کې چې کوم ورځ د خوښۍ په هغه ورځ باندې ورکه نو دا جایز ده. البته رمضان میاشت نه ده چې د رمضان نه مخکې ورکې نو دا صحیح نه ده. دا اول قول دی د فقهای کرام. دویم قول هغه دا دی چې سرسایه حکم هغه په شان د زکات باندې دی، چا چې رمضان کې ورکې چا د رمضان نه مخکې ورکې او پرستو مانه دواړو صورتونو کې بیا سرسایه هغه به ادا شي. خو چونکې لومبی قول هغه بهتر دی، لہذا چا چې رمضان المبارک کې سرسایه ورکړه نو هغه هم جایز ده. هم افضل دغه دی که رمضان المبارک کې د اختر نه 2 ورځې مخکې یو ورځ مخکې ور دې کړه نو دا بیا ډېره ښه ده، بهتره ده او احتیاط هغې باندې معلوم وشي. نو که 2 ورځې یا 3 ورځې که چا مخکې ورکړې د هغه هم بس جایز ده کېږي. دغه متعلق یو بل تپوس زموږ ورور نورالامین د شریعه نه کوي، دی چې دا خبره یو مشهوره شوې منطقې ده او خلک کوي چې سړی سرسایه ورنه کړي د روژه د ځمکې او اسمان منځ کې معلق یعنې ژوند دی. د دې خبرې جواز شته په شریعت کې؟ نه جی، صدقه الفطر دا ځان له حکم دی او رمضان روژه هغه ځان له حکم دی، دواړو سره یو بل سره دی لینک نشته. که چا سرسایه هغه ورنه کړه نو روژه خو د هغه شوې ده ځکه روژه یې نیولې ده. وګوره رمضان المبارک پوره میاشت چې سړی روژه ونیسي دا انتهایی مشقت دی. نو چې یو مشکل کار یې وکړو نو بیا چې کوم آسان کار دی 200 روپۍ ورکول یا څه کم 200 یا پې د پاسه نو دا څه ګرانه خبره نه ده چې دومره ګران کار سړی وکړي ټوله میاشت هغه روژې ونیسي. نو آسان کار چې هغه سرسایه دی هغه پرېښودل دا د حیرانتیا خبره ده، یې نه دي په کار. د جمال آباد نه امیر خان دا تپوس کړی دی چې آیا سحري په وخت کې یعنې پښمني په وخت کې د غسل جنابت د لمبل ضروري او که نه یو سړی د پښمني نه پس چې کوم د ولامبي غسل جنابت دغه نو آیا دا غسل وشو که د دې روژې نه اثر شته نشته دا کېږي؟ ګوره دي چې په چا باندې غسل هغه واجب و هغه د صبح صادق نه مخکې غسل ونه کړه، پښمنۍ وکړه او روژې ونیوله نو روژې صحیح ده، چونکې دی ناپاک و ناپاکېدو د وجې نه د ده په روژه باندې هېڅ اثر ونه پرېږدي. البته هغې نه بعد له بیا غسل فوراً پکار دی.
په غسل کې دومره تاخير کول، دومره رستواله کول چې د سهار مست نه قضا شي، نو دا د ګناه باعث دی. او د روزې په حالت کې د غسل هغه طریقه ده کومه چې عامه طریقه ده. عام حالاتو کې چې کومه روزې په حالت کې پوزه کې اوبه اچول چې هغه د اډوکي ته بار ور ورسي، چونکې په دې موږ خبرې کړې دي، او غړغړې کول چې هغه خولې ته دننه وبځي، نو هغه نه دي پکار. او غړغړه هغه هم جایز نه ده د روزې په حالت کې چې کوم غسل او پوزه بس عام اوبه اچول په خوله کې او بیا پوزه کې، هغه کې مبالغه نه دي کول پکار. او موږ دا هم ویلو مخکې موږ دا تاسو شو چې بیا کسړې ابتاریو کې دا غي نه بعد بیا هم د غړغړې څه ضرورت بیا نشته. جی صحیح، جزاک الله خیر. عزتمندو، کوم سوالات تاسو را لګولي مفتي صاحب دا غي تفصیلی جواب درکو. مزید تاسو دین کې سوالي واتس اپ نمبر زموږ پر اسکرین چلیږي، مونږ ته راسند کړئ. مفتي صاحب ان شاء الله راتلونکي پروګرام کې دا غي تفصیلی جواب درکړي. راتلونکي پروګرام لپاره مونږ تاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.